بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني التحذير وهو معمول بتقدير اتقي تحذيرا مما بعد نحو إياك والأسد أصله اتقك والأسد أو ذكر المحذر منه مكررا نحو الطريق فدي عبارت کې مصنف توسطا د مفعول به عامل ناسب وجوبا حذف کول دویم صورت تبینوي. اول صورت سماعي او بیا درې صورتونه قیاسی دي. نو په قیاسی صورتونو کې خو اول صورت ده، خو په وجوبي ټولو صورتونو کې څوم صورت ده؟ دویم صورت ده. او تحذير ده. اچھا ده تحذير فعل عامل ناسب حذف کولو سبب او علت اغا د وخت تنګي وي. صحیح د وخت تنګي د وخت تنګي د وجنا فعل نه ذکر کیږي. ځکه متکلم دا سوچ کی چې کچره ز فعل ذکر کما نو محذر دا په بلا او مصیبت کې مبتلا شوی وي. پونه شو پی دیته ما اسونه دا یو څه نشته کنه. سبب صدای تحذير یو وخت تنګي. پته چې متکلم دا خیال کی چې بلا او مصیبت مخې ته ده، کچره ز فعل ذکر کوما نو مخاطب په بلا او مصیبت کې مبتلا شي. ٹھیک ده کنه؟ یا محذر یا مخاطب یو خبر ده. ها ٹھیک شو. تحذير لغوی معنی څه ده او اصطلاحي معنی څه ده؟ تحذير لغوی معنی ده کسی چیز کو کسی چیز سے ڈرانا، کسی چیز کو کسی چیز سے ڈرانا. دلته کې یو څو اصطلاحات دي. یو محذر ده اسم مفعول سے سره، یو محذر ده اسم فاعل سے سره، او یو محذر منه ده محذر منه. محذر اسم مفعول سره کوم ده چې کوم کس اورکل شي مخاطب هغه څه شي محذر وته ویل شي. محذر ډورون کی ته ویل شي اسم فاعل سره، چته ویل شي ډورون کی ته. او محذر منه چې د کوم شي نه ورکړل شي، د کوم شي نه چې ورکړل شي. لکه مثال کې شعر ده تاسو چې ایاک والاسد، ایاک والاسد، نو په دې کې متکلم دا محذر ده. متکلم څه ده؟ محذر ده. او مخاطب ایاک چې کوم ضمیر چاته راځي ده مخاطب دا محذر ده. او اصل څه ده؟ محذر منه. اصطلاحي طریقې سره وهو معمول بتقدير اتقي تحذيرا مما بعد او ذكر المحذر منه مكررا. دیزینا مصنف تاسو ته د تحذير اصطلاحي طریق بیانوي چې تحذير دا به معمول وي په تقدیر د اتقي سره. ٹھیک ده کنه؟ دا معمول وي په تقدیر د اتقي سره تحذيرا مما بعد چې د ما بعد نه دور کړی شوی وي. ٹھیک ده؟ ما بعد نه شوی دور کړی شوی وي. او دویم قسم او ذکر المحذر منه مکررا شی دا د اتقیه د بعید معمول وي او هو محذر منه کې تکرار وي. محذر منه کې څه وي؟ محذر منه مکرر ذکر شوی وي. پوه شو؟ محذر منه مکرر ذکر شوی وي. دو قسمونه شو. ښه تعریف نه څه پته لګي چې دو قسمونه دي. څو قسمونه دي؟ یو قسم دادا یول قسم تعریف څه ده چې دا به اتقیه د بعید د پرسوي معمول بوي
او د ما بعد نه به دور کړی شوی وي ٹھیک ہے کنا اتقی یا بعید کا معمول ہوگا اور اس کو ما بعد سے درایا گیا ہو ٹھیک ہے کنا نو په دې صورت کې به د معمول په خپل محذر وي ٹھیک ہے کنا او ما بعد به محذر منه وي لکه مثال به څه شي اياك والاسد نو د اياك والاسد اتقيك والاسد و اتقيك والاسد د اتقيك ټیک نه ده ویل زکه چې دغه دوه ضمیر راغلي دي او دوه مصداق کیو ده او کوم فعل چې دوه ضمیر سي او دوه مصداق کی دا ناجیز دي سوه د افعال قلوبنا صرف افعال قلوب کې دا جایز دي لکه علمتنی خو ویلې شي خو ضربتنی نشي ویلای دې صحیح کول دي پره دې فعل او د ضمیر په مینس کې به لفظ د نفس وروړي ٹھیک ده کنه او نفس اضافت به د ضمیر طرف ته وشي نفس اضافت به ضمیر طرف ته وشي نو بیا وجه شي نو اتقیک ولا صد اصل کې و اتقی نفسك ولا صد و اتقی نفسك ولا صد و ای وخت تنګ دی وجنه اتقی حذف کړل ای وخت تنګ دی وجنه نو څه پوت شلو نفسك ولا صد شلو نفسك والاسد شلو نفسمو ایسه د پر وړه و چې تقیسا بل د مخاطب ضمیر رول دا ناجیز نو نفس ضرورت پوت شو نفسون ته څکړل حذف کړل کول اسد پوت شو نو دا ضمیر متصل بغیر د چا سره متصل خو نه دا کړه منفصل پوت شو دا په ضمیر منفصل باندې بدل کو ایا کول اسد بشي متصل په څه باندې بدل کړه منفصل باندې څه شو ایا کول اسد شول پوشوی پی په دې کې مخاطب محذر ده څه شي ده محذر څه شي ده محذر ده ښا ټیک ده کنه او متکلم محذر ده واسط څه شي ده محذر منه ده ټیک شل کنه مطلب دا چې معمول په خپل محذر منه ده معمول په خپل څه اسد معمول ده کنه دا محذر منه ده او مخاطب څه ده مخاطب ده محذر ده ټیک شو کنه پوښې په خبره باندې په دې تعریف کې یو لفظ راغلی تحذيرن التحذيرن په ترکیب کې دوه احتمال دي سورہ یا هو تحذيرن مفعول مطلق ده نو عبارت به شي تقديرين حذر ذلك المعمول تحذيرن حذر ذلك المعمول تحذيرا حذر فعل ذلك اسم اشاره المعمول مشار الیه اسم اشاره مشار الیه ملکر نائب فعل بشي وتحذيرا بمفعول مطلق شي الفعل اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے ملکر جمله فعلیه خبر یا بشي پوه شو دویم احتمال پکې څه ده دا مفعول له ده کوم مفعول له شي نو حذر په دې بدو کې راغسي څه ذکر ذلك المعمول تحذيرا نو ذکر به فعل شي وذلك المعمول اسم اشاره مشان له به نائب فعل شي او تحذيرا به مفعول له شي پہلے اپنے فعل مفعول له سے مل کر جملہ فعلیہ خبر یا ہوا کوئی نہ شوی په مړه ها د ځان طریقې تفسیر ته مفعول له جوړي ته مفعول له جوړي ٹھیک شله اوس او ذکر المحذر منه مکررا دا عتب د په امدا حذر یا ذکر مقدر باندې څه شي ذکر المحذر منه مکررا دا ته پتی شي باندې دا په حذر یا ذکر مقدر باندې پوشي پس باندې تبدا مقدر باندې ترکیب باندې پوشي دین کې تعریف څه ده چې دا به تقیه د بعید پر معمول وي او محذر منه په دې کې مکرر ذکر شوی وي محذر منه په دې کې مکرر ذکر شوی وي پوشو نو په دې کې د کوم شی چې ذکر وی کنه اب محذر منه وي او محذر به مخاطب وي محذر به څوک وي مخاطب دوی مثال څه الطريق دا اصل کې اتقي الطريق سو اتقي الطريق دې کوم ضرورت نشته
لون لیکلم ده ها ٹھیک شو کنه اتقي الطريق اصل کې څه اتقي الطريق نو پدې ځکه الطريق دا محذر منه ده شدا محذر منه ده او مخاطب شدا محذر ده مخاطب شدا محذر ده ٹھیک شو کنه او دې ځکه مفعل لسه د وجنه حذف کړل الطريق اصل کې سو اتقي الطريق وکنه د اتقي مو حذف کړو وخت د تنګي دی وجنه ٹھیک شو نو ثبت شو الطريق په طریق مو تر وسته تکرار مو وستل پوشي کپونه شوې ځان بچ کده یاره نه په یاره کې څه بالا پرتا مور د چې ټیک ده کنه ځان بچ کده یاره نه پوشي په کپونه شوې په صحیح یا مثال کې بل یو مثال الجدار دوه در غرزيږي نو دې کې تکي حذف شول او جد الجدار وي خو تکرار پکې تاکید دی پروله تکرار پکې څه دی پروله تاکید دی پروله دغه تکرار څه نه تاکید دی پونه شي په معنا ورسې دی ټیک شو نو خلاصه څه شوی خبرې چې دواړه په دې کې دواړه قسمونه دي مفعول به د تهذير ولا التهذير دواړه قسمونه په دې خبرې کوم شریک دي چې دا به اتقي دي پر معمول یا د بعید دي پر معمول وي ٹھیک ده کنه خو څه فرق کې دا چې اول صورت کې تهذير د ما بعد دی وجنه یعنی مطلب د معمول په خپل محذر وي معمول په خپل سي محذر وي ٹھیک ده کنه او د تهذير د ما بعد نوي ٹھیک شو کنه او په دویم قسم کې پای کې معمول په خپل محذر منه وي سوي محذر منه وي ٹھیک ده کنه مخاطب محذر وي سوګه مخاطب محذر وي نول کې اياک ولا صد اياک معمول لکنه دې فعل حذف شوی کنه د اياک څه نه محذر شوله ٹھیک شوله او دې ما بعد اسد ده کنه ا محذر منه شوله په اول صورت کې الطريق یا الجدار د بخفل څه ده دا محذر منه ده ٹھیک شوله کنه او محذر څوک ده ا مخاطب ده څوک ده مخاطب ده پوشي التحقيق کې او محذر منه اي متكلم اخو ده الطريق محذر متكلم ده محذر متکلم ده بس تمام پوه شئ